نخه پټکی دی او پټکی والا دې تم نه ګوري چې سر یې د میږي دی د میږي په سر پټکی نه فټ کېږي پټکی پې راځي نه پټکی پې فټ کېږي نه پټکي له سره مول دی پټکي والا په کار دی او خټک صاحب دا خو دا کام په هغه ورځ باندې پښتانه او پټکی دی په هغه ورځ شرمولی و پرویز خټک صاحب په کومه ورځ چې ته د کنټینر د پاسه ولاړ وې اعظم سواتي صرف ډانس شروع کړ او تا ورسره ناګن ډانس شروع کړ نو د دومره عمر ته وګوره دې عالم ته وګوره دوی قنوت دې زده کړی نه دی په قبر کې د خپې زورندې دي اللهم انا درزینا تبلیغ کې درې ورځې لګولې نه دي حج او عمره دې کړې نه ده د اختر او د جمعې په لمونځ مو چې ته لیدلی نه اول ایمان تېر کا بیا وروسته وایه چې زه وزیر اعلی جوړېږم وزیر اعلی نه ټیپر جوړېږي ته چې کله وزیر اعلی جوړېدي هغه وخت کې تا هم پته نه وه چې ته به وزیر اعلی یې او که به نه ته چې کله وزیر دفاع جوړېدي تا هم نه وه پته چې تا نه څه شی جوړېږي اوس خو ټوله لم ته پته ده تا نه اوس کونسلر هم نه جوړېږي زه خو دې په دې کمیټۍ کې والله که کلاس فور هم والم دا پتا عمران خان غلط شوی او عمران خان بلا دام ویلی وی دا وی ډېر وی ملنګ سړی دی ما دومره د ټاپ حرامي دی چې به خبر شي چې کله په تا سخت راشي تا نه به پته ولګي د کشتۍ نه ړومبی ټوپ په ټوپ والو کې خټک د ټولو نه پرویز خټک د ټولو نه تکړه سړی دی دومره خلکو واسکټې نه دي بدلې کړي څومره چې د خپلې پاټۍ بدلې کړي دومره خلکو جامې نه دي بدلې کړي څومره چې د خپلې پاټۍ بدلې کړي او هغه سړی چې تا نه وزیر اعلی جوړ کړو تا د هغه په ملا باندې هم چاړه ښخه کړه احسان فراموش سي ای پښتنو تاسو له وایم ای د شهیدو ځوانانو تاسو له وایم جرګه کېږم در سره مرکه یم در سره وای اورئ نن په دې ستاسو ضلع کې د دې ضلعې نه پرویز خټک د ځان دپاره جنت جوړ کړی په دې جنت کې د ده بچي شهزادګان دي په دې کې د ده د کور خلک هغوی مزې کوي په شرابو په شاتو په پیو په نهرونو کې دی خوټې وایي ما او تا له سور انګار پریښی ما او تا له د نمرود اور پریښی بېروزګاري پریښي نوکرۍ خرڅې کړي پلاټونه خرڅوي ځمکې خرڅوي قبضې کوي تپوس دې کوم چې دا ډیمونه د چا له کوم پلار ته جوړ کړي دي دا خالي وچ ډیمونه تاسو کلی دی تاسو سره په ګاونډ کې دي تپوس نه کوم یو ساس کې اوبه پکې نشته 15 ارب روپۍ یو ډیم 15 ارب روپۍ دا د چا پیسې دي دا ستاسو مال دی داسې خلک په تاسو مشري کوي داسې خلک خپل جیبونه ډکوي خپل اساسي خپل بینکونه الیکشن پې کوي دا جنډې چې څومره ولاړې دي دا ستاسو د پیسو دي دا وګورئ دا چې څومره د پټکي والا دا جنډې دي دا ستاسو پیسې دي یو روپۍ ستاسو ده دا چې په کوم ګاډي کې ګرځي دا ستاسو دي دا چې کوم جایدادونه جوړ کړل دا ستاسو دي په دوبۍ کې په ملیشیا کې په یوکې کې اسلام آباد کې دا ټول جایداد د مري دا هر څه ستاسو دي ستاسو په مال دی مزې کوي وایي اغیار پکې لمبېږي موږ ترې ګوټ کولی نه شو دا سیند کا باسین دی ملګرو په دې اور لګول غواړي او ستا په رضا زما رضا ده ربه ستا په رضا زما رضا ده ربه کاڼي هم نفس پورې تړلی شم خو چې بل خامار په خزانو ووینم اخر انسان یم څنګه غلی شم دلته د دغې لړمانانو خوراک هلته شو ستا د دوزخونو خشاک نه مو ځان تور کو نه سپین پاتې شو نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو راځئ ملګرو یو ځای کېږو اواز در کوم مرکه کېږو اواز در کوم چغه در کوم یو ځای شئ لاس راکئ واده در سره کوم اختیار ولی د خلک لیونیم وای اختیار ولی د خلک سرکشم وای اختیار ولی د خلک باغیم وای او زه باغیم ما د پرویزیت د قانون نه د بغاوت اعلان کړی او د پرویز خټک دا جوړ کړی جنت د پرویز خټک د دغې د وخت شداد جوړ کړی جنت چې هغه د ده جنت دی زما او ستا دوزخ دی د دغې فرعون دا جنت چې د خدایي دعوی کړې ده اختیار ولی به د ده د جنت لوټې کوي ستاسو ملګرتیا پکار ده پروګرام در کوم صرف ووټ دنه نه غواړم زما ورور باچا تاسو سره خبرې وکړي باچا صاحب څه باچا در سره خبرې وکړي واده در سره کوم
زما ورور عبدالحق ته سره خبرې وکړي تاسو باچا پاس کوئ ستاسو د کور کلي بچی دی ته د خوندم لږ والی لږ یې وګورئ یو 5 کالو ته ټرای والی زه ورسره لوس کوم د نواز شریف صاحب د ترجمان په حیثیت سره د هغه په جماعت کې زما دومره زور او دومره مې اورېدی شي او دومره مې منلی شي چې 2-3 وزیران به زه په دې صوبه کې د خپلې مرضۍ جوړوم تاسو باچا ایم پی ای راولېږئ زه به درته انشاءالله وزیر رالېږم که خیر دا دلته چې د سیکشن 4 کومې معاملات روانې دي هغه ما ته هم پته ده تاسو هم پته ده چې په هغې کې د چا څه ذاتي مفادات دي خو دوستانو په دې ټول څیزونو نظر ساتئ زما در سره واده ده زه هغه ورځ بیګا په جهانګیري کې ولاړم هغه ورځ نړۍ کې ولاړم خلکو ته چې لاړ شم وایي موږ ته چې دا ځلې ته پاس چې موږ له به سکول جوړی زه اریان دی چې دا تبدیلي راغلې په کومه وه دا 10 کاله حکومت دا 2/3 اکثریت دا د څه دپاره وه یو سکول چا نه دی جوړ کړی موږ واړه لوی شو واړه ما نوخار کالج نه سبق ویلی ما 14 جیلونه خوړلي ما نه ګوتې ماتې شوي زما نوکونه وتې دي سیاسي خلک یو موږ خو په دې پوهېږو چې زما د سیاست فایده د خلکو ته ورسي ستاسو ایم پي ایګان چې کله ټول وتښتېدل او حجرې د له پرېښودې ما له چې به خلک راغل به ایم پي ای صاحب که زمونږ ایم پي ای نشته مفرور دی موږ د شهیدونه راغلي یو موږ د دمزو نه راغلي یو موږ د جهانګیري نه راغلي یو موږ د کوړي نه راغلي یو موږ د نظامپور نه راغلي یو موږ د خیر آباد نه راغلي یو ما بولویل مې وی واپس سره ترانسفارمر نشته او زمونږ ایم پي ای نشته دی هغه مفروض ما هېڅ فکر مه کوئ د نوخار ضلعي چې د کومې حلقې ایم پي ای مفرور دی هغوی د سبا نه دا وایي چې زمونږ ایم پي ای اختیار ولي دی ما په هغه وخت آواز کړو هغه وخت مې کړو ما دې کلي ته حسابه حالانکې زما هغه وخت کې د قومي اسمبلۍ د الیکشن اراده نه وه دا خو زما لیډر ما ته وویلې زما قاید ما ته وویل نواز شریف صاحب چې ته به موږ ستا نه څه غټ کار اخلو ما میا صاحب ته چې موږ نه هر څه کار اخلي واله چې ته څه وایې موږ کولو له تیار یو ما زما وړوکی فرمایش دی وایي څه شی ما ماله د وزارت داخله د چوکۍ یو کال له راکړه ما دا لږ ماله ته را مې دی رانا ثناء الله ښه کړي ده خو ما زموږ ډه نه دی یخ ما دا لږه ماله حواله کړه او ما بیا تماشا وکړه ما بیا وګورم زما په دې صوبه کې ډېر دا کاږه واږه ګرځي ما په دې ضلع کې دا یو څو کاږه واږه دي مې دا لږ نیغول غواړي مې بیا به یې واپس درکړم بیا چې ته وایې سپیکر شه سپیکري به وکړم که ته وایې چې څه به وکړم نو میا صاحب موږ له ذمهواري راکوي اوس د نواز شریف په حکومت خو را روان دی په دې ملک کې ابه وزیر اعظم شي هفتهباد 10 ورځې بعد ابه حلف واخلي خو د نواز شریف د حکومت نه فایده د اخیستو دپاره دا بهترینه موقع ده موقع داسې ده چې تاسو باچا پاس کوئ تاسو اختیار ولي پاس کوئ نو زه نن په شهیدو په خاوره په دې عظیمه خاوره چې د علماو خاوره ده د قابلو خلکو د پړه لیکه خلکو د غیرتیانو د ننګیالو او د پښتو نه ډکه خاوره ده زه در سره نن لوس کوم انشاءالله د ګپو لګولو زه در نن اعلان کوم تاسو په سوچ کوئ انشاءالله په دې ضلع کې 50 یونین کونسله دي 100 نوي سکولونه به انشاءالله جوړوم درته موږ واړه رالوی شو په دې نوخار کې 3 کالج یو کوړي کې یو نوخار کې یو په